السلام علیکم محترم مسلمانانو ورونو. نن به ان شاء الله مونږه د مانزه الفاظ صحیح کو او د مو سبق چې دا به مونږه زده کو. نو راځي شروع کو. تاسو وخت نه ضایع کوم. شروع کوم د الله تعالی په لوی نوم باندې چې ډېر بخښونکی او مهربان بادشاہ دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رکو ته وټیټ شي. سبحان ربي العظيم. درې ځله پکې دا وای. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. یا اللهم ربنا ولك الحمد. کله چې د رکوع نه رانیغ شي نو کم از کم دومره اندازه باندې به نیغ ودرېږي چې یو ځل پکې سبحان الله یا الحمدلله دا ویلی شي. د رکوع نه نیغېدو کې دې کې ډېر غټ احتیاط کوئ محترم مسلمانانو ورونو. الله اکبر. سجدې له به لاړ شي. بیا سجده کې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى درې ځله. په دویمه سجده کې هم بیا داسې. بیا التحیات باندې چې کله کینئ التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بیا ورپسې درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. د دې په ځای تاسو منګه اکثر زیاتر عوام منګه صرف د یو دعا وایو. دا هم بهتره چې وي. خو د دې په ځای ته ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا هم ویل شي. یا د دې په ځای نور چې یا قرآن مجید کې کومې د انبیاء علیهم السلام ذکر دی هغه هم ویل شي. دغه شانتي دا هم ویل شي. خو زیات بهتره دعا چې ده نو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. زیاتر موږ عوامو کې دا مشهوره ده. نو دا وایي نوم صحیح ده، بهتر ده، ښه خبره ده. بیا ښي طرف ته وسلام وجر باسي. ښي طرف ته السلام علیکم ورحمت الله. سلام جر باسي که نه دی اوږو ته به ګورئ. ښی اوږې ته به ګورئ او په ملایکو باندې د سلام کولو نیت په کوي په زړه کې السلام علیکم ورحمت الله. بیا چې کله ګس سیټ ته سلام جار باسي ګس سیټ ته بیا کله دې ځای ته راځئ داسې دې سینې ته دا مخ ستاسو مخامخ کېږي داسې. نو بیا السلام علیکم ورحمت الله. بیا د مانځه نه بعد څه اذکار دي دا هم کوئ انشاءالله. هغه به بیا ذکر شي چېرته که خیر په بله موقع باندې. خو د مانځه نه بعد لکه مثال الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. د دې نه بعد داسې آیت الکرسي وایي یو ځلو. آیت الکرسي د هغې هم ډېر فضایل راغلي. دغه شانتې بیا د فرض دعا
نو د ذکر او اذکار ان شاء الله د دې په باره کې به بیا ان شاء الله خبره وشي. او د فرض نه بعد چې کومه دعا ده نو دا هم زده کول پکار دي او دا ویل پکار دي. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والاكرام.